ډیرو محترم مسلمانانو نن داسې وظیفه راته ښیمه انشاءالله د الله جل شانه په فضل سره چې د هر قسم رشتو باران به وي په تاسو باندې هدومره رشتې به درپسې راځي دا خصوصي وظیفه او خصوصي یو تعویض دی یو خور هم راته ویلی دي د هغې دپاره هم دی او نور چې څومره خلک دي کو هلکان دي کو جینکۍ دي څومره پریشانۍ دي ورته څونه بندشونه دي رکاوټونه دي حاجات یې نه پوره کېږي مسلې نه ختمیږي د هغوی دپاره دا وظیفه انشاءالله انتهایی آسانه هم ده او یو تعویض دله هم در کومه انشاءالله دغه تعویض به تاسو په ولیکئ او په غاړه به یې ځان ته واچوئ یا په ښی مټ باندې به یې کوئ انشاءالله چې لږو ورځو کې به تاسو پسې دومره رشتې راشي خو چې کومه رشته بیا دینداره وي هغه رشتې سره به تاسو نکاح واده کوئ لهذا وظیفه را سره پوره واورئ انشاءالله چې ستاسو ټولو حاجتونو توړ په دې وظیفو کې دی انشاءالله العزیز د الله جل شانه فضل او احسان سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېرو محترم او قدرمندو عزتمندو مسلمانانو او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي الله جل شانه هم خوشحاله او آباد لره الله تعالی مو د زړه مرادونه د زړه جایز حاجات پوره کړه او د ټولو مسافر دی الله تعالی حامی او ناصر مددګار شي محترم مسلمانان نن چې زمونږ کم ټافک دی هغه د رشتې حوالې سره دی چا چې رشته نه کېږي یا د چا ډېرې زنانه په کورونو باندې ناستې وي رشتې پسې نه راځي ژوند یې فتنګ دی ژوند یې په عذاب باندې دی ژوند کې سکون راحت نشته د غلامۍ ژوند تېروي کله د ورنداریانو خبرې او تانې اوري کله د روڼو اوري کله د روڼو د ورنداریانو خدمتونه کوي په ښه سترګه او په ښه نظر ورته نه کتلی کېږي نو مسلمانانو د هغې نه د خلاصېدو دپاره انشاءالله یو تعویض دله در کوم او دوه درې وظایف دي دا شروع کړئ انشاءالله چې دا لږې ورځې یو هفته تاسو کول انشاءالله یا زر تر زره الله جل شانه به ستاسو حاجتونه پوره کړي او ستاسو مسلې به الله جل شانه ختمه کړي خو په شرط د دې پوره ویډیو را سره وګورئ چې په خبره باندې پوهه شئ صحیح شوه لومبنۍ وظیفه چې د محترم مسلمانانو هغه د صورت اخلاص ده د قل هو الله احد صورت وظیفه ده او انشاءالله چې دا پوره کېدل او ستاسو حاجت پوره کېدل دا به انشاءالله ضروري لازم او ملزوم دواړه خبرې دي خو دې نه مخکې د لحاظ قابله خبره دا ده ډېره زیات د درد نه درته ویمه چې دا محبتونه پرېږدوئ د الله تعالی د رضا دپاره چې کله یو ځینه ووایي چې پلانکې هلک مې خوښ دی پلانکې ځای کې مې رشته خوښه ده چې وغواړي چې دا وشي نو محترمو دا پرېږدوئ د مور او پلار په خوښه باندې رشته وکړئ کوم ځای کې هم چې د خوښې رشتې کړي دي چا چې هم کړي کو هلک کړی کو د جینۍ کړي نه نو هغې کې یو فیصده کامیاب شوي دي یو کم 100% دا ناکامه شوي دي د محبت ودونه اکثر ناکامه کېږي د محبت ودونه اکثر محترمه په جګړو او په غویمو باندې اوړي خلک نو لهذا په خپل ځان رحم وکئ او دا ظاهره خبره ده او ښکاره خبره ده یو جینۍ چې غټ موبایل په لاسو کې راشي او د هغه د یو حقیقي محبت د یو هلک سره کول وغواړي نو هغه هلک د دې د غټ موبایل نه او د دې د دغه نه د محبت نه غلطه فایده اخلي بعضې خلک نو هغه بیا د دې سره خپل له لعب شروع کړي د دې سره دې نه خپل هغه ضرورت پوره کړي حاجات ګپ شپ سو لګئ او بیا په ډاګه باندې پرېږدي دا ښکاره خبره ده په دې کو تاسو خوشحالېږئ او خفه کېږئ دا زما آخري خبره تاسو ته چې دا خبرې مبرې تاسو کټ کئ او دا د محبتونو د لانجې پرېږدوئ بس د مور او پلار په خوښه باندې تاسو به انشاءالله دې وظیفې نه پس په تاسو پسې رشتې راځي او د مور او پلار په خوښه باندې رشته کوئ صحیح شوه نو لومبنۍ وظیفه چې کومه ده محترم مسلمانانو هغه د صورت اخلاص ده قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا چې کوم تاسو ته اهم حاجت پیش دی کو د واده دی کو د واده دپاره دی کو د قرضونو دپاره دی کو نور د دنیا څومره حاجتونه دي د ټولو دپاره دا کولی شي نو لومبیا به 11 پیرې درود شریف وي صحیح شوه او بیا چې دی محترم مسلمانانو 2000 پیرې به صورت اخلاص وظیفه کې 2000 خیر دی په هفته کې یې وکړه په 10 ورځو کې یې وکړه په 15 یې وکړه خو په صحیح طریقې سره یې وکړه مخکې وروسته 11 پیرې درود شریف او روزانه یعنی یو پیره دا ختم وکړه د صورت اخلاص 2000 پیرې قل هو الله احد صحیح شوه خو محترم مسلمانانو د دې ختمېدل به انشاءالله تاسو حاجات په پوره کېدلي ده د الله تعالی د سیړه موږ ته یو انعام دی د الله تعالی د سیړه یو تحفه ده
بله کومه جینۍ ده یا هلک دی هغې پسې رشته نه راځي، یا جینۍ ده د هغې رشته نه کېږي، یا هلک دی د هغې نه رشته نه کېږي، یا رشتې پسې راځي خو هغه ټکراویږي په هغې کې، رخنه راځي په هغې کې، او مختلف قسمه بندشونه راځي، مختلف قسمه جمله رکاوټونه پکې راځي، نو د هغې د بندش دپاره او د هغې د ختمېدو دپاره سورة الاحزاب، دا سورة الاحزاب قرآن کې یو آیات یو سورت دی سورة الاحزاب، دا به تاسو په ښکلې طریقې سره ولیکئ. صحیح شوه. په بالپین باندې یا په پنسل باندې په هر څیز باندې چې لیکئ د سر نه به یې شروع کئ تر اخره پورې به دا غونډ صورت ولیکئ. دې صورت نه بیا یو تعویض ساز کئ. صحیح شوه. دغه تعویض به په ښی مټ باندې یا خپلې غاړې ته واچوئ، که هلک دی که جینۍ ده. اوس که داسې نه شئ کولی او تاسو یې نه شئ لیکلی نو محترمه په دې دغه کې داسې کار وکړئ چې بیا د موبایل نه موبایل باندې تصویران وباسئ د قرآن مجید نه او د هغې نه فوټوسټیټ یې وکئ، که یو ته کېده او که دوه ته کېده کار څونه ته کېده، یا د موبایل والا له لاړ شئ هغوی به د غونډ په یو کاغذ کې رابند کړي، فوټوسټیټ به ترې وکړي او د هغې نه به ځان له تعویض جوړ کړي او غاړې ته به یې واچي. که ښځې خاوند محبت دپاره هم به انتهایي بهترین او پاورفول دی. درېیمه چې کومه زمونږ وظیفه ده هغه راته سورة طه ده. څومره په رشته کې چې څومره رکاوټونه دي، څومره تکلیفونه دي، رشته نه راځي یا رشته راځي خو هلک نه خوښېږي، یا هر څنګه معاملې چې دي د رشتې د هغې ټولو د ختمېدو دپاره به سورة طه دا صورت په تاسو محترم مسلمانانو انشاءالله لولئ. دا به څنګه لولئ؟ دا به داسې لولئ چې یا خو به دا صورت تاسو په کپړه کې راټول کئ او خو د ریخمه په کپړه کې او په هغې باندې به هغې نه به یو تعویض ساز کئ او هغه به غاړې ته واچوئ. انشاءالله چې په لږو ورځو کې به تاسو پسې نیک هلک الله جل شانه راولي. خو محترم مسلمانانو هر کله چې تاسو پسې رشته راځي نو تاسو د ښایست په اعتبار سره د مال دولت په اعتبار سره دا څیزونه پرېږدوئ. دینداره کورنۍ خوښوئ ځان دپاره، دینداره هلک کې ډېرې زیاتې فایدې دي. یو خو به ستا د آخرت دپاره انشاءالله هغه کارآمد شي، بل دا چې ستا دپاره به دغه هلک انشاءالله ستا د ژوند یو انقلابي خاوند وګرځي. صحیح شوه. خیر دی که هغه سره مال نه، خیر دی که هغه دیاړي ماري. او بله خصوصي خبره دا ده چې بس کئ دا محبتونه دا ناجایزه دي. صحیح شوه. که د نکاح دپاره دیم خو ته خو هغې هلک سره او جینۍ سره رابطه ساتې که نه، هلک او جینۍ خو خپل منځ سره که ته د نکاح دپاره ستا دا محبت دی صحیح ده، خو دا نکاح چې څو پورې ستا نه ده شوې دا محبت ناجایز دی، دا ګناه ده، دا حرام دی. د نامحرمه سړي سره خبرې کول که په موبایل باندې، که په واټساپ باندې، که په میسج باندې، د دې سره رابطه ساتل دا ګناه ده، ګناه. نو دې ګناهونو نه ځان وساتئ او دا وظیفې کوئ. ما سره هم رابطه مه کوئ، کمنټ صرف لیکئ. صحیح شوه. زه به په انشاءالله بیا جواب در کوم. صحیح شوه. ځکه چې ګناه ده، هر کله چې انسان په حرامو کې مبتلی که نه نو د هغه حاجات بیا نه پوره کېږي، الله تعالی د نه خفه وي. نو دغه طریقې سره انشاءالله دا وظایف دي. او خور چې ما ته کوم ویلي وو هغې بار بار میسجونه کول، په کمنټونه یې کول چې ما له وظیفې، نو دغه سورة طه او سورة الاحزاب دې ځان له ولیکي، په ښی مټ یو واچوه، یو غاړې ته واچوه، او سورة اخلاص چې دی قل هو صورت دا 7,000 فیرې شروع که، مخکې وروسته ته 11 فیرې درود شریف. خو دا سورة اخلاص چې وایه نو دا په پابندۍ سره ووایه او دس کې وایه، خبرې پکې چا سره مه کوئ ځکه د دې هغه دغه دی فریض دی. هر کله چې ډاکټر دوايي موږ له راکړي نو موږ ته پرهیز وښیي، یخ مه څښه، غوړ مه خوره، خواږه مه خوره. نو دغه رنګې دا د دې فریض دی چې خبرې پکې مه کوه، په اودس کې کوه، حرامو نه توبه وباسه، ټولو ګناهونو نه توبه وباسه. انشاءالله الله تعالی ته ځان حواله کوي. الله ستا بنده یم یا ستا دغه یم جینۍ وایي، یا الله ستا بندګۍ یم یا ستا بنده یم، الله به ستا راباندې رحم وکړي. الله ته د ټولو خلکو نه ما سیوا خفه کېږي نو ته زما دا ژوند الله سم که. الله ته مې ځان حواله کو، ته بهترین